فضائل رمضان رب ذوالجلال قرآن عظیم الشان کے دویم نمبر سپارہ کے سورۃ بقرہ کے آیات نمبر 185 کی باری تعالیٰ فرمائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ددی آیات لاندے مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت تفسیر نعیمی کے ددے آیات مبارکہ دلان دے فرمائی رمضان یا خدا د رحمان پشان د باری تعالی اسم او نوم دے زکه چې د رمضان شریف په میاشت کې خلق دروازه او د شپې د الله د رضا د پاره عبادت کوي او په عبادت کې مشغول او مصروف وي نو د دې وجه نه دیتا شهر رمضان وي شهر رمضان وي یعنی د الله تعالی میاشت ده او رمضان دا خو یا مشتق دی د رمضان او یا دا رمضان مشتق دی د رمضان رمضان مشتق دی نو چې رمضان مشتق شي د رمضان نو د دې معنی دا ده چې یو اوسپنه باندې زنګ لګیدلی او انسان په اور کې هغه اوسپنه کیږي او هغه زنګ تلری شي نو دک شان دا رمضان انسان د کال 12 میاشت وی په 12 میاشتو کې یولس میاشت انسان په ګناونو کې لت پت شي نو چې کله د رمضان د میاشي نو د دې کې د انسان رمز شي آغا ګناونه تنه اورجیږي لکه څنګه چې د زنګ شوی اوسپنه نه د اور په سبب باندې اغه زنګ او خیره تلری شي او خالص اوسپنه پاتې شي د کشان د رمضان په میاشت کې چې مؤمن مسلمان د الله عبادتو کی نو رب ذوالجلال د گناہوں نا صفا کی او گناہوں تینا اورجی او ختم کی رب ذوالجلال دی مونږ او تاسو لم پدی بابرکت میاش کې د عبادت کولو توفیق را نصیب کی او ګورئ محترمو د رمضان شریف د میاشت د فضیلت بارکه او د رمضان شریف د میاشت د عبادت کولو بارکه حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی پدی باندې ټول ځان پوي کې وای چې کله د رمضان شریف اول شپه شي د رمضان المبارک د میاشت اولنې شپه شي وای رب ذوالجلال د اسمان دروازې کولو کی د جنتونو دروازې کولو کی او د اسمان او د جنتونو دروازې د میاشت اخر ورځې پورې دا کولو وی بنديږي نه او چې بیا کم خلق پدی میاش کې منځونه کوي د رمضان المبارک پدی بختوره میاش کې منځونه کوي عبادتونه کوي او الله ته سجدي کوي نو چې څوک د الله د پاره منځ کوي او الله ته پدی میاش کې سجده کوي رب ذوالجلال دغه انسان ته په یو سجده باندې د یو سجده په وس کې د رب ذوالجلال په عملنامه کې 1500 نیکی لیکي د یو سجده په ایواز او په سبب باندې او په بدله کې سبحان الله او چې څوک په دې میاش کې د الله د پاره عبادت کوي او د الله په دربار کې سجده لګي رب ذوالجلال دې انسان ته په جنت کې د سرو د یاقوت یو محل جوړ کړي او داغه محل بیا 60000 شپېته زره داغه دروازې وي داغه جنت دې انسان د پر رب ذوالجلال جنت کې جوړي او چې کله مومن مسلمان د رمضان المبارک په میاش کې اول روزه 19 حدیث پاک کې راځي رب ذوالجلال دې روزدار چې د رمضان شریف په میاش کې اولنې نمبر روزه 19 ولا
رب ذوالجلال د دې میاشتې تر آخره پورې تمام ګناهونه رب ذوالجلال دې انسان ته معاف کوي. او دغه رنګه چې کوم انسان په دې میاشت کې روجي نیسي د سحر نه تر د ماښامه پورې، څوک چې په دې بختوره میاشت کې روجه ونیسي نو د دې انسان د پاره د سحر نه تر د ماښامه پورې 70,000 او یا زره فرشتي د دې روجهدار د پاره د مغفرت او د بخشش دعاګانې د رب په دربار کې غواړي. او کله چې دا انسان د رب ذوالجلال دربار کې د سحرې دروازې د شپې سجدې لګي، رب ذوالجلال د دې انسان د پاره د دې سجدې په بدل کې د دې سجدې په بدل کې د دې سجدې په عوض کې رب ذوالجلال ورته په جنت کې یو داسې اونه وکړي چې داغه اونه داغه درخت سور او سایه دومره اوږدوي. حدیث پاک کې راځي چې یو شاه سوار په یو خپل سورلې باندې کینی، په اس باندې کینی، وغه اس مزل کوي، داغه اونه به دومره اوږد سایه او سوري وي چې 500 کاله دا شاه سوار په خپل سورلې او په اس باندې ناس وي، هغه 500 کاله به تیر شي. خود دې روجهدار د پاره چې الله تعالی په جنت کې کومه اون نال کو وی کرلا دا غي سو یو صایبا 500 کاله مزل کې ختم نشي. دا عظمتونه، دا بشارتونه، دا لوی احسانات رب ذوالجلال په هغه چا باندې کوي څوک چې د رمضان المبارک په دې خپل میاش کې روجي نیسي. رب ذوالجلال د موت عالم په دې خپل بختوره میاش کې د روجو نیولو توفیق را نصیب کی. او دغه رنګه چې څوک د رمضان المبارک په میاش کې روجي نیسي، عبادتونه کوي، ذکرونه کوي، تلاوتونه کوي، رب ذوالجلال به 5 انعامات کوي، 5 خصوصی کرمونه پې کوي. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چې رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چې رب ذوالجلال زما امت تا د رمضان المبارک په میاش کې 5 داسې سيزونه ورکړي چې زمانه مخ کې دا 5 سيزونه چاتم نه دي ورکړي. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چې رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک او فرمایل چې رمضان المبارک کې 5 سيزونه دادي. اول نمبر رب ذوالجلال د رمضان شریف په میاش کې زما امت ته نظر د رحمت کوي. او حضور مبارک فرمای رب ذوالجلال چې چاته نظر د رحمت کوي هغه ته رب ذوالجلال عذاب نه ور کوي. دویم نمبر د هغه 5 خصوصیاتونه د الله نبی فرمای چې کله په دې رمضان المبارک میاش کې مومن مسلمان روزه ونیسي نو د ماخام او د روزماتي په ټیم کې د روزدار د خلینا یو بوی خيږي. رب ذوالجلال تا دغه د خلی دا بوی دا د مشکو نم زیات بهتر او افضل دی. او دغه شان دریم نمبر کم انسان چې د رمضان المبارک په میاش کې روزي نسی نو دروازه او د شپې د دغه روزدار د پاره فرشتي د رب ذوالجلال په دربار کې د دې روزدار د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي چې رب دې انسان ته مغفرت او بخشش ورته نصیب کوي چې دې په رمضان شریف کې روزي نسی. نو رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو لم د رمضان شریف د خپل د روزو نیولو توفیق را نصیب کی. او رب ذوالجلال دې دغه فرشتي چې زمونږ په حق کې د روزدار په حق کې دعاګانې غواړي رب ذوالجلال دې زمونږ په حق کې د دې دعاګانې قبول او منظور کی. دغه رنګه 5 نمبر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چې رسول پاک فرمایلی دي چې کوم انسان پر رمضان المبارک کی روزي نسی نو رب ذوالجلال جنت کې جنت حور او علمان توي چې زما بندگانو د پاره دا جنت مزین کې، جنت ورته خسته کې، جنت ورته خل کې. زکه زما بندگان په دنیا کې په مشکلاتو کې اخته وي، په دنیا کې به تکلیفونو سره وخت یې
خو چې جنت تراشي جنت ورته خیسته کې مزین کې مزیدار کې ورته چې دلته بیا پراحت کې په جنت کې اوسېږي او خپل وخت دلته کې تیری دا الله نبی فرمای چې کله د رمضان المبارک میاشت وي زما امت باندې رب ذوالجلال 15 انعامات کړي 15 نمبر انعام داده حضور مبارک فرمای چې رب ذوالجلال با د رمضان شریف په میاشت کې دا ټول مؤمنان مسلمانان به د رمضان شریف په میاشت کې د ټولو ته به مغفرت نصیب کی یو کس پاسې دو د الله د نبی په دربار کې رس کوي اے د الله محبوبا دا تاسو چو فرمایل چې د رمضان شریف په آخره کې با رب ذوالجلال مؤمنان مسلمانان ټولو ته بخشش او مغفرت نصیب کوي ولدا بدل ليله القدر شپوي دا الله نبی ورته فرمای دا د ليله القدر شپه نه ده تا ته پته نشتا چې کله یو مزدور مزدوری وکي نو دته دا مزدوره اجرت او پیسې او عوض ملاویږي ورته کنه ملاویږي وای دغه کس عرض کو چې اے د الله محبوبا چې کله یو کس مزدوری وکي نو دغه مزدور ته خپل مزدوری او خپل اجرت او پیسې او عوض ورته ملاویږي دا الله نبی ورته فرمای د رمضان شریف د خپل میاشت کله تیر شي او پدې کې مؤمن مسلمان عبادتو کی روجی پکې ونسی ذکرنا تلاوتنا منځونه مزدوریو کا چې کله دې مزدوریو کی رب ذوالجلال دته داغه اجرت ورکي او داغه فصله کې رب ذوالجلال دته مغفرت او بخشش او جنت ورته ور نصیب کوي رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو لم د رمضان شریف د خپل روجي صحیح مانو کې د نیولو توفیق را نصیب کی او رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو لپاره د نیک عمل کولو توفیق اگر نصیب کی دغه رنګه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د رمضان شریف د فضیلت بارکه مبارک فرمای چې کله یو انسان یوې جمعې منځو کی او در رواني جمعې منځه پورې ټول 15 وخت منځونه کوي رب ذوالجلال ورته دا ټول تمام صغیر ګناونه ورته د دې منځونو په برکت باندې هغه معاف کوي عمدغه رنګه د رمضان شریف چا چې د تیر شوی رمضان روجي نیولې دي او اوس په دې رمضان المبارک میاش کې څوک روجي ونیسي او ورسره دنه په دې درمیان د کال کې په منځ د کال کې کم صغیر ګناونه شوي وي خو په دې شرط باندې چې د 13 رمضان هم روجي نیولې وي او دا روجي نسی نو رب ذوالجلال ورته د روجو نیولو په برکت باندې تمام ګناه هغه ورته معاف کوي او دا رمضان شریف د فضیلت بارکه حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی پر رمضان شریف کی چی چاہیے وروجہ انیولا وی دا دمر افضل و بہتر دا چی دا رمضان شریف نا علاوہ کو سوک زر روجی انیسی نو دا رمضان شریف دی یو روجی فضیلت و اہمیت اغن رسی کی دا غرنگ فرمائی وی دا رمضان شریف پا میاش کی چی سوک یو پیر سبحان اللہ اوئی یو پیر سوئی سبحان اللہ اوئی وی که پا غیر رمضان کې سوک زر پیره سبحان الله اوئی نو آغا یو پیره پا رمضان شریف کی چی سبحان الله ویلی آغا دا دی زرو پیرون آغا بہتر و افضل دا دغه رنگا ابراہیم نخعی علیہ رحمت فرمائی چی پا رمضان شریف کی چا یو رکات منزو کو نفل منزیو کو او پا غیر رمضان کې زر رکات نفل منزنو کو نو دا یو رکات دا رمضان شریف داتے نا بہتر او افضل دی رب ذوالجلال دی مونږ او تاسو لا د رمضان المبارک په دې میاش کې صحیح مانو کې د عبادت کولو توفیق را نصیب کی او ور سره دا خبر هم یاد ساته چې څوک د رمضان شریف د میاش ته ادب او احترام کوي نو رب ذوالجلال هغه ته ډیر لوړ مقام او مرتبه ور کوي بخارا دا یو د علاقې او یو د خار نوم دی پدې کې یو مجوسی پاتې کېدو هغه مجوسی دی ته وی چې هغه به د اور عبادت کولو آتش پرستو د اور عبادت به کولو دغه بخارا کې مجوسی پاتې کېدو یو ځل وی د رمضان المبارک میاشوا پدې خبره باندې ځان پوي کې وی د رمضان المبارک میاشوا د دې مجوسی چې د اور عبادت به کولو د زویرو لګېدو بار په بازار کې سریام اعلانیه د مومنانو مسلمانانو په وړاندې د خوراک شروع کو
وې دا پلار ورپسې راغو ورته تا ته پته نشته چې دا د رمضان المبارک میاشت ده د مؤمنانو مسلمانانو د پاره دا ډیره محترمه ده ډیره د احترام او د برکتونو د عظمتونو میاشت ده ته ولې د دې میاشتې خیال نه ساتې ته ولې د مؤمنانو مسلمانانو خیال ولې نه ساتې دا خوراک به خپل کور کې کړو ښکارا په بازار کې ولې خوراک کې وې دا زوی یو سپېړه په بازار کې والو د دې میاشتې احترام او ادب او د عظمت خیال یو ساتلو وای چې کله د مجوسی لا مرګ راغی نو چې کله د ته مرګ راغی رب ذوالجلال د مرګ نه مخکې د رمضان شریف په برکت باندې د رمضان شریف د ادب او احترام د خیال په برکت باندې رب ذوالجلال د مجوسی ته ایمان نصیب کو او د ایمان په حالت کې دا مجوسی د دنیا نه هغه پرده شو وفات شو وای سو وخت پس چا په خوب کې لیدو دی مجوسی ته وای چې تاسو سره رب سم معاملې وکا وای دی ورته وای چې رب ما ته بخشش او مغفرت نصیب کړي ولی وای زکه چې ما د رمضان شریف هغه احترام کو خپل زویله می زور نه ورکا وای هغه رب ذوالجلال ته دومره محبوب شوا چې دغه د خاطر ما ته آخر وخت ایمان نصیب کو او مرګ ما ته د ایمان په حالت کې راوستو رب ذوالجلال ما ته د ایمان او د رمضان شریف په برکت باندې بخشش نصیب کو ما ته مغفرت نصیب کو نو تاسو د دین اندازو لګوي چې یو بيدینه تا یو مجوسی تا تشپرستا څوک د رمضان شریف د میاشتې ادب او احترام کوي رب هغه ته ایمان نصیب کوي نو چې مؤمن مسلمان د رمضان شریف د میاشتې ادب او احترام کوي رب ذوالجلال ورته څومره مقام او مرتبه ورکوي رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو لم د رمضان شریف صحیح مانو کې د ادب او د احترام توفیق را نصیب کړي او دا خبره ورسره یاد ساته بعض کس د رمضان شریف په میاش کې دروازه روجي ونیسي پزان لوګي تند تیری کی عبادتونه تلاوتونه وکي خو چې کله شپشي نو بیا فسق او فجور او غانه بجانه د دنیا په غلطو پس روان شي یاد ساته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د په کوفه کې یو قبرستانو کوفه کې قبرستان ته لړو دا د صحابه یو طریقه ده د مشرانو د اسلافو طریقه ده هفته کې به یو پیر قبرستان و درې تتل حضرت علی رضی الله عنه قبرستان ته لاړو چل ته لاړو یو قبر دې تازه جوړ شوی دی حضرت علی صاحب چې قبر تو کته د الله په دربار کې لاسونه پورته کربا ستا در کې دعا غواړم د دې قبر والا دا حالت په ما باندې منکشف کا ما ته د حالات ښکارا کا رب ذوالجلال د التجا د دعا دا رب ذوالجلال مسموح کا د دعا رب ذوالجلال ووریدا قبر حالت په ښکارا کو چې وې کته آغا په قبر کې چې کم صاحب پروت ته میت بدناک منظر کې دی ډېر په سخت عذابونو کې دی حضرت علی صاحب چې د دې قبر والا دا حالات او دا منظر وکړو ډېر په تعجب کې شو آغا قبر والا حضرت علی صاحب ته आवाज وکړو یا علی اے حضرت علی انا عریق فی النار وحریق فی النار اے حضرت علی زپور کې ډوبېګما غرقېګما او اے حضرت علی ز پور کې سوځېګما حضرت علی صاحب چې د منظر او د حالاتو کته د رب په دربار کې لاس پورته ک ربا حضرت علی ستا په دربار کې لاسونه پورته کړي دا انسان په قبر کې ډېر په عذاب کې دی ستا در کې زه التجا کوما د ما ته په دې مشکل وخت کې ما ته आवाज وکړو رب ستا دربار کې د پاره زه دعا غواړم مشکل ته نه ختم کا رب ذوالجلال ورتا आवाज کوي د غایب نه د هاتف نه اے حضرت علی تا ته پتشته دی ولې په دې عذاب کې مبتلا دی حضرت علی سے برس کې رب ما ته خو پته نشته وې دې په دې قبر کې زکه په عذاب کې دی چې د رمضان شریف په میاش کې دروازه به روجه ونیولا خود شپې به د ګناهونه کول د شپې به شیطان خوشالولو د شپې داسې کار کولو اوس هم داسې خلک وي دروازه روجي ونیسي بیا د شپې پبجی گیمونه کوي لډوګانې کوي تاشونه کوي غانې بجانې هغه اوري فلمونه ګوري د دنیا غلط کارونه ګوري او د دنیا هغه کارونه کوي او ګوري چې شیطان په خوشاليږي رب ته نه خپکیږي او رسول الله مبارکم ته نه خپکیږي او دغه انسان چې مو دم به د شپې غلط کارونه کول دې زکه په عذاب کې مبتلا دی حضرت علی سے وی ربا ستا در کې خمال اسونه پورته کړي
زما دا لاسونه او زما دا دعا دا په خپل در کې قبول او منظور کا او د دې صاحب قبر والا سره دا قبر په دا حالات په بدل کا چې کله حضرت علی صاحب د صاحب قبر د پاره دعا غوښتله نو د رب ذوالجلال رحمت هغه په جوش کې راغی چې د رب ذوالجلال رحمت په جوش کې راغی نو رب ذوالجلال د دې قبر والا نه هغه عذاب ختم کو او په قبر کې راحت شو نو زویم دغه بختور انسانو چې د دروازه روجنی ولا د شپې غلط کارونه کول خو بیام حضرت علی صاحب د پاره د رب په دربار کې دعاګانې وغوښتلې مونږ خو ډیر زیات کمزور یو ډیر عاجز یو ډیر خطاکار یو ډیر زیات ګناهګار یو روجیم نیسو ورسره غیبتونم کو او بیا د شپې داسې کارونه کو شیطان خوشالو نفس خوشالو خو الله پیرانه خپکیږي رسول الله مبارک پیرانه خپکیږي زمونږ د پاره بیا بسوک دعاګانې غواړي موت ته پکار دی چې د رمضان المبارک د ټوله میاشتې ادب او احترام کو د ټوله میاشتې خیال ساتو دروازم داسې کارونه کو چې الله خوشاله رسول الله مبارک خوشاله د شپېم داسې کارونه کو چې الله رانه په خوشاليږي رسول الله رانه خوشاليږي داسې کار موت ته نه دی پکار چې دروازم شیطان خوشاله رب خفقو د شپېم شیطان خوشاله رب خفقو داسې کار موت ته نه دی پکار رب ذوالجلال دی مونږ او تاسو لا صحیح مانو کې د رمضان شریف ادب او احترام را نصیب کی او رب ذوالجلال دی دا عظمتونو برکتونو والا میاش په مونږ باندې ډېر په عبادتونو ذکرونو تلاوتونو باندې د دین ډکه تیر کی رب ذوالجلال دی د نیک عمل کولو توفیق مونږ او تاسو ټول ته را نصیب کی درود شریف اللهم صل علی سیدنا و مولانا